السلام علیکم ملګرو، زه فضل نبی. ملګرو، یو معلومات سره شیر کول غواړم. دا سوپر مون ده، یعنی غټه سپوږمۍ. نن 13 محرم الحرام 1445 هجری دا د هغې سپوږمۍ ده، او اوس د شپې چې کوم دی 12 بجې دي. تاسو ګورئ څومره مطلب دی روشن ده، څومره ښایسته ښکاري مناظر دي، او دومره غټه سپوږمۍ، دومره رڼا ده چې نیمه شپه ده، خو بیا هم هر طرف ته چې کوم دی نو د سپوږمۍ هغه رڼا توده ښکاري. ملګرو، سوپر مون دې ته ولې ویلی شي؟ ځکه چې دا نن ډېره غټه سپوږمۍ ده د دې میاشتې، او دا چې کوم دی نن ده ولې ده؟ ځکه چې نن د دې او د ځمکې او د سپوږمۍ په منځ کې چې کوم فاصله ده هغه نن ډېره کمه ده. یعنې دا سپوږمۍ د ځمکې او د منځ کې چې کومه فاصله ده ډېره کمه شوې ده. یعنې ماهر فلکیات وایي چې نن د دې د ځمکې او د دغه چې کوم فاصله ده هغه 3,75,500 کیلومیټر ده. یعنې سپوږمۍ نن ډېر ځمکې سره نږدې شوې ده، ځکه دا دومره روشن ده. او دا هم دا ویلی شي چې داسې سپوږمۍ چې کوم دی هغه به په 30 اګست باندې، یعنې دې میاشت کې به 2 ځل سوپر مون کېږي. سوپر مون به دې میاشت کې به 2 ځل کېږي. داس اوریازم ده، خو بیا هم دومره روشن ده دا سپوږمۍ چې دومره چې هر طرف ته چې کوم دی نو هغه برېښنا ده، ښایسته سپوږمۍ ده، ښایسته مناظر دي هر طرف ته، یعنې نیمه شپه ده. ملګرو، ماهر فلکیات وایي چې دا سپوږمۍ چې کوم ده اوس مطلب دی چې دا به ده، یعنې 14% چې کوم دی نو هغه غټه ده. یعنې 14 عام د سپوږمۍ نسبت نه دا 14% غټه ده، او 30% چې کوم دی نو هغه روشن ده، یعنې زیات روشنۍ ورکوي. د 30% نه عام دغه چې کوم دی نو هغه مطلب چې 70% ورکوي، نو دا به 100% رڼا ده. یعنې دا 30% چې کوم دی نو هغه نن زیاته د دا سپوږمۍ چې کوم دی رڼا ده. تاسو ګورئ اوس په اسمان باندې اوریازم ده، خو بیا هم دا دومره روشن دغه سمت مطلب چې ته وایې چې د ورځې نور دی، یعنې د ورځې نور غوندې ښکاري دا سپوږمۍ، یعنې سوپر مون. دا مناظر تاسو ګورئ، یقینا به تاسو دا به زموږ دا ویډیو به تاسو خوښه شوي. ډېره مهرباني دي، والسلام.